د اختر خوندوره او بهترینه مقرره روانه ده. مؤمنان مسلمانان د رمضان المبارک په میاشت کې د الله پاک عبادتونه وکي او اختر ته الله پاک به طور انعام او اکرام ورسي. د دې انعام او د اکرام په دې موقع باندې د اختر په دې ورځ ډیر مؤمنان مسلمانان داسې زموږ ډیر رونه بھایګان داسې وي چې هغوی له د اختر د مونځ طریقه نه ورځي. پکار خو دا وه چې د رمضان المبارک د رحمتونو او مغفرتونو د میاشت نه انسان راوځي نو چې د ډیر څه زده کړي وي، ځکه دا میاشت د رحمت او د مغفرت ده، خدا د مؤمن مسلمان د پاره به طور تربیت هم ده. نو کم کم ځای کې چې کمی وي پکار دا چې انسان په دې میاشت کې دا کمی پوره کړي. نو په دغه کمو کوتاهو کې یو کمی د اختر د مونځ دی، حالانکه مونږ یې هر کال کوو الحمدلله. نو په ذهن کې مې راغلل چې نن د خپلو خوږو وروڼو بھایګانو ته، خپلو متعلقینو ته د اختر د مونځ طریقه په تفصیل سره بیان کړو. ډیره مزیداره او ډیره اسانه طریقه ده. د ټولو نه لومبې خدا چې کوم سنت دي د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم، هغه به په دې ورځ باندې لازما خپله کم سنت دي د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د هغې مطابق به راپاسې او ښکلې پاکې جامې به واچې، غسل به وکې، عطر به ولګې، عیدګاه ته به را روان شي. په لاره چې را روان یې ښي طرف ته به ځې، یعنې تګ به په ښي سایډ باندې کې، په ګس سایډ باندې نه، په ښي سایډ باندې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طریقه مبارکه دا وه چې عیدګاه ته به تلو نو په ښي لاس باندې به تلو، او کله چې به یې واپسي کوله نو هم به یې په ښي لاس باندې واپسي کوله، د لارې ښي طرف ته به تلو. چې را واپس کېده به نو هم به ښي طرف باندې را روان وو، او په لاره باندې به تکبیر او تهلیل او د الله پاک حمد او ثنا بیانې چې څومره تاله درځي د الله پاک ذکر او په فکر باندې به روانې عیدګاه ته به ځان ورسې. عیدګاه کې څه لږ وخت امام یا خطیب صاحب، عالم دین، مفتی صاحب د خلقو د اصلاح په طور باندې په څه مسله باندې بحث کوي، تقریر کوي، بیان کوي، هغې ته به غوږ کېږدي. د هغې نه پس په امام صاحب اواز ولګوي چې بهی صفونه برابر کې، وخت پوره شو، تاسو ودرېږئ. دقه د ودرېدو په دې وخت کې تاسو غوږ کېږدئ. اکثر او بیشتر امامان نیت وی هم، طریقه د مونځ ښیي هم، خو بیا هم که یو انسان له د مخکې نه ورځي نو دا به ډېره زیاته د فایدې خبره وي. نو کله چې ته امام پسې ودرېدې او امام صاحب وایي چې نیت تړی، نو ته به داسې نیت وتړې. نیت مې وکړو د زړه د خلاصه 2 رکعته واجب مونځ کوم سره د واړو تکبیرونو، په دې کې تکبیرات هم دي، 3 په یو رکعت کې، 3 په بل رکعت کې دي، سره د واړو تکبیرونو. په دې حاضر وخت د ساخت وخت وي، په دې حاضر وخت د ساخت، په دې حاضر امام پسې خاص خدای تعالی لره مخ مې د کعبې شریفې په لور کړو. الله اکبر. نیت مې وکړو د زړه د خلاصه 2 رکعته واجب مونځ کوم سره د واړو تکبیرونو، په دې حاضر وخت د ساخت، په دې حاضر امام پسې خاص خدای تعالی لره مخ مې د کعبې شریفې په لور کړو. الله اکبر. یو نیت دا دی، یو نیت دا دی. دویم نمبر باندې نیت مې وکړو د زړه د خلاصه د وړوکي اختر مونځ کوم په دې حاضر وخت د ساخت، په دې حاضر امام پسې خاص خدای تعالی لره مخ مې د کعبې شریفې په لور کړو. الله اکبر. دا تا چې وی چې د وړوکي اختر مونځ کوم د عید الفطر، نو په دې کې آلریډي ستا تکبیرات هم راغلل، 2 رکعاته شو کې هغه 2 رکعاته 2 رکعات هم راغلل، هغه واجب وي، واجب هم پکې راغلل. او دریم نمبر باندې یو عام نیت چې زمونږ د پښتنو طریقه دار چې په آخره کې وي چې بهی که دا نیت هم نه درځي دا هم درته ګراني، نو آسان نیت دا دی چې نیت کوم د دې خپل استاد محترم په نیت باندې، په ده پسې اقتدا کوم، لہذا د چې کوم نیت وتړو هغه نیت زما دی. بس دا ډېره اسانه طریقه ده. غوږونو له به ګوتې یوسئ، الله اکبر. کله چې امام صاحب بیا نیت وتړي الله اکبر، نو ځان سره به ته سبحانک اللهم ووایې، ولا اله غیرک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چې دې ځای پورې راورسې نو بیا به امام صاحب غوږونو له ګوتې یوسي، الله اکبر، یو ځل به ووایي، لاس به ښکته کې، ځوړند به کې، بیا الله اکبر،
بیا به لاس کته کې ځوړند به کې، بیا الله اکبر. نو په دریم ځل چې تکبیر ووي نو لاس به ځوړندی نه بلکې را به وړئ او دلته کې به وتړئ. امام صاحب به تلاوت شروع کی، الحمدلله رب العالمین چې ووي، ورپسې به صورت ملو کی، د هغې نه بعد به رکوع له لاړ شي، بیا به دوه سجدو له لاړ شي، سجدې نه بعد چې بیا بل رکعت ته راپاسي نو وبدرېږي او بیا به ډایرکټ تلاوت شروع کی، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، او ورپسې به یو صورت نیم ملو کی او د هغې نه بعد چې کله صورت ختم شي، قرائت چې ورته مونږ وایو، قرائت ختم شي، نو د دې رکعت په دې اخره کې به دې ځله تکبیرات کوي. څنګه؟ بس چې څنګه صورت ختم شو، مثال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ختم شو، امام صاحب به وی الله اکبر، بیا به لاسونه ځوړند کې، بیا به الله اکبر، لاسونه به ځوړند کې، بیا په دریم ځل الله اکبر، لاسونه به ځوړند کې، او بیا به امام صاحب په څلورم تکبیر باندې الله اکبر، سبحان ربي العظیم لا یعنی رکوع له بلړ شي. زمونږ د ډیرو زیاتو ملګرو نه دا غلطي کیږي چې دی یو خو الله اکبر نو په نامه باندې لاس وتړي، لاس تړل نشته دی بلکې لاس پرې خودل دی. یو دا یو چې کله دویم رکعت کې د صورت د ختمېدو نه بعد امام صاحب وی الله اکبر، نو د دې ملګرو پام نوي نو دی اکثر وګونو لا د ګوتو د وروړو په ځای باندې دی رکوع له لاړ شي، د رکوع له نه دي تلل بلکې د اختر په دې موقع باندې خو دماغ حاضر ساتل پکار دي. زمونږ ملګري په دې ښکلې خوشحالۍ موقع باندې هسې خو هر مونځ کې حاضر دماغي پکار ده چې تا نه څه غلطۍ څه کمې کوتاهي نه کیږي، خو د دې اختر په ورځ باندې خو لا حاضر دماغي پکار ده، ځکه چې دې وخت کې ټول مشران هم ولاړ وي، ټول قام قبیله او ټول خلق ولاړ وي، نو څنګه چې ته الله اکبر کې لاندې لاړې نو بیا انسان داسې شرمنده شانتي شي. نو پکار دا دی چې الله اکبر سره غوږونو له ګوتې وړل دي او په څلورم تکبیر باندې بیا ښکته رکوع له تلل دي، د دې رکوع نه بعد بیا دوه سجدې دي، بیا التحیات ته التحیه نه بعد چې کله سلام امام صاحب واړي نو بس د هغې نه بعد به بیا خاموشه کښېنې، بیا خطبه ده، خطبه اورېدل واجب دي، دوران خطبه بالکل خبرې نه دي کول پکار، بالکل یو بل سره به خبرې نه کوي، امام صاحب به ودرېږي خطبه به ولولي او د خطبې نه بعد به بیا که دعا کوي اوم ټیک ده، دعا به وکړي، په ولاړه کوي په ناسته کوي د هغه خپله مرضي ده، دعا یې وکړه. د دعا نه بعد که تاسو چېرته په جومات کې نو د جومات احترام دا دی چې هلته د انسان یو بل سره غاړه نه میلاوئ، وجه د هغې دا ده چې زموږ د پښتنو طریقه دا ده السلام علیکم څنګه حال دی ښه اختر دې مبارک شه، روجې تراویح دې مبارک شه، مونځونه عبادتونه دې مبارک شه، نو یو قسمه په دې وینا کې شور پیدا شي او جومات د الله کور دی په دې کې به بالکل شور نه کوي. نو پکار دا دی چې انسان د جومات نه روزي او د پیزار د اچولو نه بعد یو بل سره ګړه بړه. د ډیرو ملګرو دا طریقې چې دي د پیزار په ځای کې ودرېږي نو مسلمانان خپل پیزار ته ولاړ دي که نه ستا غاړې ته ولاړ دي، پکار دا دی چې د جومات نه بهر روزي. خو که یو مؤمن مسلمان دا وایي چې یاره جي زه به په ښکته اواز سره او ډېر په ښه شان سره ښه طریقې سره به زه په جومات کې اختر مبارکي کومه، زما آواز به چې کوم دی نو خیر دی اوچتېږي نه، نو دا په آرام آهسته سره د آدابو خیالو سره په جومات کې یو بل ته مبارکي ویلی شي. که یو مؤمن مسلمان ته په عیدګاه کې د مونځ کولو موقع میلو شوه او د سنت طریقه هم دا ده، د سنت رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم طریقه مبارکه دا وه چې د کلي د نه به ووته او یو ځای کې به یې د اختر مونځ کوو نو هغې ته به یې عیدګاه وې. دغه عیدګاه کې که چاته میلو شي نو بېشک په عیدګاه کې بیا یو بل سره غاړه میلاولی شي او یو بل ته د اختر مبارکي ویلی شي، ځکه چې هغه داسې پراپر د جومات ځای نه وي څنګه چې لکه موږ د جومات نو د جومات بیا احکامات دي، نو په عیدګاه کې یو بل ته ورته غاړه موتی شي او یو بل ته چې کوم دی نو باقاعدګۍ سره اختر مبارکي هم ویلی شي.